هغه کویک ریزنه خپل ځان وساتي او عباس میډیکل کمپلیکس ته راشي او د کوالفاید سپیشلیسټانو نه خپل علاج وکړي. نشته چې یو ډاکټر بناسي هغه به ماشومان هم ګوري، غټ په هم ګوري او د زړه مریض به هم ګوري، داسې به نه وي. آیرن ډیفیشنسي انیمیا دلته ښځو کې ډیره زیاته ده. د مور صحت یې نو ماشومان هم هیلدي وي. دلته بیا راځم بیا اونلی ان سنډے باندې او د هارت خو دلته بیا پیشنټ بیا ډیر پیشنټ دي. دا پکار چې ماشومان دا شي نو خوري دینه لګ احتیاط وکړي ان شاء الله ښه شي. دا د خوشحالۍ خبر ده چې ډاکټر کلیم الله صاحب چې کوم دی هغه یو ټیک ټاک سپیشلیست او هغه دلته راغی. پکار ده چې خلک چې کوم هغه خلک پرې خپل بچي دلته راولي. اوس دلته کم ولس ناشته نو د هغې نه په ازبن کې عباس میډیکل کمپلیکس یو داسې انقلابي قدم دی چې د هغې سره په صحت کې ډېر زیات انقلاب راغلی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمن کوتن کو دا وغزا د کوز در تحصیل دینزی اسبن کې ولای ما چرته چې تاسو مخه ما ګورئ عباس میډیکل کمپلیکس چرته چې لیبرټي فارمیسي ایکسرے الټراساوند ای سی جی لیبر روم دا موجود دي. اسبن په خپل ځای باندې چې کوم دنو د سلوي تزر نه زیاته آبادی لري او دلته کې چې کوم سرکاري هسپتال او دا غینه به شکایتونه کېدل. اوس عباس میډیکل کمپلیکس چې کوم دنو دا دلته کې د دې پرانست شوی ده او دلته چې کوم دی نو ډاکټر لیاقت علي او ورسره چې کوم دی ډاکټر سلیم الله خان، ډاکټر محمد اصغر خان، ډاکټر ساجد آغا، ډاکټر عبدالواجد، ډاکټر هینا اصغر او لیډي ډاکټر شبانه امبرین چې کوم دی نو دا موجود دي. عباس میډیکل کمپلیکس چې کوم دی نو اسبن کې دا قایم دی. دلته وګور دلته کولاو آبادی لري او د دې سره دلته د مریضانو د پاره د ناستې ځای د انتظارګاه چرته چې پکې لګېدلي دي او د دې سره د خپل میډیکل سٹور دی چې ډاکټران کم میډیسن لیکي نو هغه دلته موجود دي. پرسکرپشن چې کوم دی نو د هغې د بدلو هیڅ قسم تصور نشته دی. دلته کې همدغه شان که بیا موږ وګورو نو دا ریسپشن دی او ډاکټر لیاقت علي چې کوم دی نو دا اف سی پی ایس ته کارډیالوجست ته او د زړه چې څومره بیماری دي د سینې د درد د زړه تکلیف غبرهټ او ساه کلسترول نو دا دلته کې د دې دغه کیږي او دا هغه ډاکټر دی چې د دې لپاره مخکې خلک چې کوم دی نو هغه پیښور یا سوات ته تلل. خو اوس په عباس میډیکل کمپلیکس کې نو دا سہولت دلته کې مهیا ده. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر لیاقت ته، زما سپیشلیټي کارډیالوجي ده. ما خپل سپیشلایزیشن په زړونو کې د لیډي ریډینګ هاسپټل پېښور نه کړی دی او ما اوس بیا ریسنټلی عباس میډیکل کمپلیکس اسبن جوین کړی دی او په هر سنډے باندې زه دلته اویلیبل یم او ټایمینګ بیا 9 AM نه والا د 6 PM پورې. میر جی زما خو بیا تقریبا دا بیا 6 ویکس مې دی چې زه بیا دلته بیا راځم بیا اونلی ان سنډے باندې او د هارت خو دلته بیا پیشنټ بیا ډیر پیشنټ دي. زیاتره چې کم دی لکه موږ ته بیا انجاینا پیشنټ بیا ریپورټ کیږي او د هارت فیلیور پیشنټ په کم راشي او د ایریتمیا پیشنټ په کم راشي چې کم کې لکه ایرریګولر هارت بیټ کنه نو پیشنټ خو دلته بیا د کارډیک پیشنټ به فیوري لکه د کارډیک چې کم بیا کار دي لکه د زړونو د بیمارو نو د هغې وجه لکه بلډ پریشر کې دي، شوګر دی، کولیسټرول دی، سیګریټ سموکینګ دی، فیملی هسټري هم بیا میټر بیا په فیملی هسټري باندې هم بیا راځي که نه نو لکه بیا پیشنټ ته بیا پکار دی چې هغه چې کوم دی یو پیشنټ دی هغه هایپرټنسیو دی لکه د بلډ پریشر پیشنټ دی نو هغې له بیا پکار دی چې هغه بیا خپل بیا میډیکیشن بیا ریګولر بیا والي. داسې د شوګر مریض دی بیا خپل بیا دواین دی بیا ریګولر دی بیا ساتي. داسې لکه دی چې کوم دی لکه سموکینګ چې کوم دی بیا ایوایډ کول دي که نه نو دا داسې شیزونه چې لکه دی چې کوم دی بیا ریسک فیکټر دی که نه لکه د زړونو د بیمارۍ یو سبب جوړوي. دې سره دا بیا زنانه وارډ دی با پرده چې کوم دننه دلته کې چې کوم دی نو زنانه چې کوم د ضرورت د داخلولو نه هغې دپاره دا وارډ جوړ شوی دی او دغه شانته بیا دا وارډ چې کوم دی نو دا چلی لیډي ډاکټر شبانه امبرین چې د زنانو د بیمارو او زچا بچا
چې څومره دلته کې چې کوم دی نو مسلې راځي نو هغې دپاره دلته دا ډاکټره ناسته ده. کوم زما نوم دی ډاکټر شبانه انورین. زه DHQ هاسپټل بټخیله کې ایز ا میډیکل آفیسر کار کوم 2016 نه، او دلته اسبن ته زه تقریبا یو 2 months وشو راځم هر سنډې باندې مارننګ ته. او دلته بس دا اویرنس پکار دی پیشنټس لا یا خلکو لا چې هغوی ډاکټر ته وختن فوقتن ځي، خپل علاج دی کوي. آیرن ډیفیشنسي انیمیا دلته ښځو کې ډیره زیاته ده. ریګولر انټینیټل چیک اپ هغسې نشته کوم چې پکار وي. نو بس زما دلته یو ښه ایکسپیرینس دا پاتې شو یا ښه ایکسپیرینس دا دی چې اوس زمونږ د راتلو د وجې نه لکه مختلف نو ډاکټرز هم راځي، نو خلکو کې پیشنټس کې دا اویرنس شروع شو چې یاره وختن فوقتن کم چې فالو اپ وي ډاکټر چې څه ووایي نو هغسې موږ له راتلل پکار دي، او خپل صحت سره لوبې کول نه دي پکار. خپل صحت د ټولو نه ضروري دی، اول صحت دی وروسته نورې خبرې دي. او چې د ښځې صحت یي د مور صحت نو ماشومان هم هیلدي وي. ورکوي دلته مریض راشي په شوق کې راشي راته، او داسې راشي چې چېرته 9 میاشتو کې یو ځل هم ډاکټر ته نه تلي، او چې راشي نو په داسې سټیج کې وي چې HB ډېره زیاته کمه وي، او هغه بیا موږ سوات ته پېښور ته یو ځای ته ټرشري کیر ته ریفر کوو. نو دې نه ښه دا ده چې کم از کم هر 3 میاشتې پس یو نارمل ښځې ته ډاکټر سره چیک اپ کول پکار دي. همدغه شانته که موږ دلته وګورو نو ډاکټر عبدالواجد ګیسټرو میډیکل سپیشلیسټ دی، او دغه شانته ماهر امراض معده، بلډ پریشر، شوګر، یرقان، سر درد، ډپریشن او انزایټي چې دا ډېر مستقل بیماری دی په عباس میډیکل سنټر اسبن کې چې کوم دا ډاکټر دلته ناست دی علاج کوي. همدغه شان ډاکټر سلیم الله خان دی CPS MBBS، او دی چې کوم دی نو دا شوګر، بلډ پریشر او معده، ګرده، مثانه، سینه او د جوړونو درد چې دا عامې بیماری دي، د دې لپاره دلته کې چې کوم دی نو ناست دی علاج کوي. د عباس میډیکل کمپلیکس اسبن ډاکټر کلیم صاحب کوم چې ماشومان دلته ډیل کوي، د ماشومان بیماری ډیل کوي، دې سره خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ماشومانو نن سبا بیماری چې ده د ټایفاید سلمانیلا یو داسې بیماری راغلی ده کوم چې موږ هغې ته میادي تبه وایو. نو دا ډیره زیاته عام شوې ده، او دا لوکل ډرګز دومره یو شوي دي چې هغه وس ریزسټنس راغلی. ریزسټنس مطلب دا چې هغه بیماری وس په دې کې اثر نه کوي. نو مور پلار له نن سبا څه پکار دي چې کم سے کم دا ماشومان خپل لاس وینځي، او که دا څه نشي کولی نو دا اوبه نه دي، دا بوایل واټر ورته وایي که نه، کور کې د اوبو خوټ کوي، هغه د یخې کې لوی واړه دي ټول څکي. او دویمه مسله دا ده چې لوی دپاره خو بدلون څه نه اکثر دا خلک د انډه خوري که نه، نو دا انډه هاف فرای خوښه یا ماشومان ته ورکوي، نو په دغې کې هم دغه چانسز سیوایي. نو موږ له پکار چې د اوما اګۍ نه ورکوي ماشومان ته، دا ورته ښه خوټ کوي او خوري، او د بوایل واټرز کې او کم ځای کې چې دا ډکې میتیازي یا تشې میتیازي وشي هغې کې هغه لاسونه څښا شي کنټیمینیټډ دغه ورته وایي که نه، یا په دې ډنډانو کې نن سبا دا واړو لامبې اوبو کې. نن سبا خو تاسو ته ښه پته ده چې صفا اوبه شته دی نه، هر سړي نن سبا نالۍ ایستلي دي او کور کلو کې، او دغې اوبو کې بیا واړو لامبې هم دغه بیماری عام دي نن سبا. نو دغه یو څو احتیاط تدابیر دا موږ وکړو، صابون باندې ماشومان ته چې لاس وینځئ، روټۍ ته کښېنئ. دویم نن سبا دا کم ټاکسیک دغه چې دي دا پاپړ ورته وایي، دا سلانټي، دا ټول لوکل دي، نه ده پکار چې ماشومان دا شي نه وخوري، دې نه لږ احتیاط وکړي نو انشاءالله ښه به شي. دې نه علاوه چې کوم دی په دې اسپتال کې عباس میډیکل کمپلیکس کې چې کوم دی 24 غنټې د لیبارټري سروس چې کوم دی نو دا مهیا دی، جدید مشینری چې کومه ده نو هغه دلته کې موجود ده، او په دې باندې ټیسټونه کېږي. او دا موږ سره دغه ټیسټونو چې کوم ټیکنیشین دی ولاړ دی جی وسیم خان، تاسو دلته کې کم ټیسټونه چې کوم د مریضانو ته ورکوئ؟ دلته خو هر قسم ټیسټونه کېږي، مثلا RBS، CBC او یوریناري وغیره ډېر ښه ټیسټونه، کم ټیسټونه SGPT، ټوټل ټیسټونه، کولیسټرول، شوګر، کیلشیم ټوټل کېږي، لیپډ. ها،
بس لکه مطلب دا دی چې کله به د دې ټسټونو لپاره به مخکې د ځیږي خلک چې کوم دی نو هغه به ښکته چکدرې ته یا بټخیلې ته یا تیمرګۍ او سوات ته تلل خو اوس تاسو سره دلته په آباس میډیکل کمپلیکس کې چې کوم دی نو دغه ټایپ ټسټونه چې دي دا موجود دي دا چې کوم دی نو ایمرجنسي مردانه وارډ دی آباس میډیکل کمپلیکس اسبن او دلته به سره چې کوم دی نو بیا دا ای سی جی سهولت چې کوم دی هغه موجود دی چرته چې دا سہولت مخکې د تحصیل دلته چې کوم هسپتال د سرکاري په هغې کې هم نو په پرایویټ توګه چې کوم هسپتالونه دلته کې د مخکې نه کار کوي نو دا ټایپ سہولت چې کوم دی نو دا پکې نو په لومبي ځل باندې عباس میډیکل کمپلیکس اسبن دلته کې د ای سی جی سہولت ورکړی دی عباس میډیکل کمپلیکس اسبن دا ډاکټران تاسو واورېدل اوس دلته کوم ولس ناست دی نو د هغې نه تپوس کوو چې یاره هغې په دې حواله باندې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خیر محمد دی زه د اسبن بازار سره تعلق ساتم اسبن ته په اوله ځل باندې سرجن راغلی دی نو هغه عباس میډیکل کمپلیکس ته راغلی دی که اسبن ته په اوله ځل باندې کارډیالوجسټ راغلی دی نو هغه عباس میډیکل کمپلیکس ته راغلی دغه رنګې که مخکې به مونږ ته یو بیمار او هغه ته به ای سی جی ته ضرورت و نو هغه به مونږ چکدرې یا بټخیلې ته بوتلو خو اوس شکر الحمدلله په عباس میډیکل کمپلیکس کې هغه فیسیلیټي مونږ ته میلاو دي چې یو د زړه بیمار مونږ دلته کې هر وخت راوستې شو او هغه ای سی جی هم کولی شو او د هغه په هر وخت کې معاینه کولی شو عباس میډیکل کمپلیکس چې د چا په نوم باندې دی عباس خان په دې وخت کې موږ سره په دغه خپل کمپلیکس کې ولاړ دی عباس خانه دا راته ووایه چې ستاسو د اسپتال آیډیا چې کوم دی نو دا څنګه راله ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه چې موږ له ټایم راکړو د هسپتال اړیا خو چونکې داسې راله چې د دې دا علاقه چې دا ډېره پسمانده علاقه ده او لکه ما په خپله دلته په هیل کې ډېر ټایم تېر کړی دی داسې کیسونه د شپې راغلي چې موږ ریفر کړي دي او څه ایکسپایر شوي دي په لاره کوڅه باندې ځکه چې دې ځای روډ داسې دی چې په هغې باندې مریض چکدرې بټخیل ته رسي نو کافي حد دا چې د هغو بي پي ورسره مایي شوی او بل دا چې اکثر مریض ایکسپایر شي نو د دغې وجه باندې ما بیا د عباس میډیکل کمپلیکس باقاعدې افتتاح وکړه او په دې کې چې بیا ما کم سهولتونه لکه ما مخکې راغلی او زموږ سره نه وو نو هغه سهولتونه ما دې سینټر ته راوړل عباس میډیکل کمپلیکس چې هغه ای سی جي پرووایډ کړه دا چې د دې ځای بټري چې ده دلته ښه باقاعده لیپټ پروفایل او د چربۍ ټیسټ او سی بي سي بلډ شوګر او بلډ ګروپ او یوریناري لکه ډېر ټیسټونه دلته کېږي او بل دا چې کم ټیسټ دلته نه کېږي نو باقاعده اسلام آباد او لاهور ته د هغې د لېږلو سهولت چې دی دا موجود دی بل دا دلته دا نشته چې یو ډاکټر به ناست هغه به د ماشومان هم ګوري غټ په هم ګوري او د زړه مریض به هم ګوري داسې به نه وي د زړه ډاکټر چې دی دا به بیل ناست دا به د زړه مریض ګوري د ماشومانو ډاکټر چې دی دا به بیل ناست دا ماشوم باقاعده چې کوي میډیکل ډاکټر چې دی دا به د میډیکل سره کاري دا نشته چې بس یو ډاکټر په هسپتال کې ناست دی او د هر مریض سره کار دی عباس میډیکل کمپلیکس اسبن د اسبن د ولس سره د علاج په حواله باندې سپیشلی ماشومانو دلته ډېر زیات کویک ریز چې کوم دی هغه موجود دي په لومبي ځل باندې عباس میډیکل کمپلیکس دا سهولت چې کوم دی د اسبن ولس ته مهیا شوی دی چرته چې د ډاکټرانو کوالیفاید ډاکټران چې کوم دی سپیشلیسټان هغې موجود دي او دلته کې چلډرن هارټ او نور مطلب دا چې سهولتونه دغه موجود دي د تاسو وګورئ دلته ای سی جي چې باقاعده فیمیل چې کوم دی نو د هغې لپاره موجود ده دا سهولت چې کوم دی زما په خیال په چکدره کې هم داسې نشته دی زه هم د دې ځای ولس ته دا ریکویسټ کوم دا سوال کوم چې د هغه کویک ریز نه خپل ځان وساتي او عباس میډیکل کمپلیکس ته راشي او د کوالیفاید سپیشلیسټانو نه خپل علاج وکړي مال اجازه راکړئ د الله په امان